یاره امان الله بھائی لکه زمونږ د ډبل ایډریس معامله ده څه خبر ده هغې نه علاوه نور څه مسایل دي په شناختي کارت باندې ډبل ایډریس دی یا چاته دا شان اصل کار ټنګول منګول لګای ها نه جوړیږي یا سړي کارت غواړي یا مخکنی دغه غواړي اوس ګوره یو خبره زه تاسو ته وکړم نادره چې کوم دی په ډېر معاملاتو باندې ما کارونه اسان کړي دي د شناختي کارت په حوالې سره اوس هغه پخوانی معامله نشته دی خو چونکې په سیند کې دننه زه تاسو ته یوه خبره وکړم زموږ ډېرو پښتنو ملګرو ته زموږ مشرانو ته د دې په باره کې علم نشته موږ صرف دا ټایم جاړو چې زموږ د ډبل شناختي کارت مسله ده او شناختي کارت چې کوم دی موږ سنګل کول غواړو نو سنګل کېږي نه داسې شوله د هغې وجوهات دا دي چې دا د نادره مسله نه ده دا مسله د نادره ده دا مسله د دې ریاست ده په کومه خاوره چې موږ دلته ناست یو دا د دې ریاست ده دا صرف د نادره د شناختي کارت مسله نه ده زموږ په دې صوبه کې په دې کې دننه را روان وخت کې قریب دا یاد ساتئ او دا معاملات شروع شوي دي په دې باندې چې دا ستاسو په علم کې وي چې د کومو خلکو ماشومان په یونیورسټو په کالجونو کې سبق کوي د هغې داخلي بندېږي دا پښتنو ته داخلي نه میلاوېږي په کالجونو کې په اردو یونیورسټۍ کې به مخکې ډړاډړ زموږ د پښتنو داخلې وي په کراچي یونیورسټۍ کې به زموږ ډړاډړ داخلې وي د دې علاوه نور چې کوم یونیورسټۍ کې په هغې کې به زموږ د پښتنو داخلې وي اوس چونکې ټول نه پهله دا ریاست وایي چې دې کې به ټول نه پهله داخله یو سیندي ته میلاوېږي چې سیندیانو داخلي مکمل شوي بیا به د هغې نه بعد اردو سپیک ته میلاوېږي چې د هغې داخلي مکمل شوي که په هغې کې یو سیټ ټیم پاتې نو ټیک ده او که پاتې نه نو لہذا دا کوم چې د بار علاقو نه راغلي دي د نورو صوبو نه یا پنجاب نه یا د خیبر پختونخوا نه دا مسایل روان دي چونکې زموږ ډېرو ملګرو ته د دې په باره کې علم ځکه نشته دی چې موږ دلته کې د سیندیانو سره که د چا ناسته ولاړئ د هغې ناسته ولاړه وي نو هغې ته به د دې په حوالې سره علم وي خو چې کوم خلک چې ورسره ناسته ولاړه نه وي هغې ته علم نشته دی د هغې وجه دا ده چې د هغې سره د هغې تعلق او هغه معاملات نشته دی په دې وجه هغې ته علم نشته دی که دې خیال کړئ نن نه 3 که 4 میاشتې یا 6 میاشتې مخکې یو واقع راغلی و په ګورسین تاسو به یاد راځي د هغې نه بعد هغه زور راورسېدو کراچۍ ته کراچۍ کې کالابوګ کې دا واقع شوي وه هوټلې موټلې د پښتنو بندي کړې وي دغه شانتې مخکې شالتین ټاون او پراپرار او دغه علاقې او څو علاقې نورې چې په کوم باندې د دوی زور و د هغې نه پښتانه بېدخله کړل وی وهل وی ټکول د هغې وجه صرف دا ده چې دا خلک دا خبره کوي اوس اندروني سیند ته لاړ شي د دوی مکمل د پښتنو صفایه کړې ده اندروني سیند ته چې لاړ شي مکمل د دې صفایه په دې وجه کړې ده چې خلک راوباسلی دی د هغې ځای اوس هېکه دوکه چاته که یو سړي په مینت او په سماجت او په دغه باندې ورسره دغه کوي هغه بېله خبره د نور دا یې راوباسه په زور باندې صرف په دې وجه چې دا خلک نه غواړي چې موږ په دې خاوره باندې اوسېږو موږ خپل روزګار وکړو موږ د چا نه خو څه زور زبردستي یا شوکې خو نه کوو موږ خپل روزګار کوو خپله مزدوري کوو په دې خاوره باندې موږ خپل ګزران کوو نو ملګرو په ډبل ایډرس په شناختي کارډ باندې په دې باندې موږ په های کورټ کې پټیشن کړی و او د هغې پټیشن بیا په سپریم کورټ پورې تللی و هغه یې مسترد کړی دی د هغې وجه صرف دا ده چې ریاست نه مني چې یاره موږ دې د ډبل ایډرس د خیبر پښتونخوا نه راشو په دې ځای کې د ایډرس جوړېږي او دا خلکو چوټک منع کړي دي چې بهي په دې باندې ته اوس لاړ شي دا لیز ولې بند دی د رجسټرار او د دغو دفترو ته لاړ شي لیز ولې بند دی صرف وجه دغه ده ډبل ایډرس یې په څه وجه بند دي چې نه سینګل کوي دله په یو صورت یې دله نه سینګل کوي اوس د ډېر زړه خبر نه کوم نن یو 8 میاشتې مخکې زموږ یو پښتون جج چې هغه په یو امتحان کې امتحان یې ورکو او په اول نمبر راغی په پوره سند کې دننه د سند په خاوره په پوره سند کې په اول نمبر باندې هغه په امتحان کې پاس شو او هغه ټاپ پوزیشن واغست په اول پوزیشن باندې او هغه پښتون هغه چې څنګه برتي شو د برتي کېدو نه بعد 3 میاشتې بعد او 4 میاشتې بعد هغه د سیټ نمبر کو صرف په دې باندې چې ستا ډومیسایل 2 نمبر دی ډومیسایل 2 نمبر کو وو نو دا برتي څنګه شو یو خبره ډېره وروسته مده نن 6 میاشتې زړه خبره راته کوم 482 کسان د سیم پولیس نه د نوکرونو وباسل پښتانه 482 کسان د ډومیسایل فیک په نوم باندې ډومیسایل کوم نه جوړو ډومیسایل خدا خلک جوړي ډومیسایل خدا خلک جوړي 482 کسان
باقاعده دغه ما سره لیسټونه دي دا کیس مال راغلی دی چې زمونږ په های کورټ کې پټیشن لګېدلی دی او د دې باقاعده زمونږ کیس چلیږي. 482 کسان پښتانه در بدر کړل نو کورونی وباسل او خپل خلک یې بارتي حاجی صاحب ډسمس کوي. دویمه خبره دا ده چې کوم زاړه خلک بارتي دي هغه یو ډېره خبره ده. کوم خلک زاړه دي خو چې کوم خلک زاړه دي هغه خپل اولاد هم نشي بارتي کولای، هغه ته بار هم تکلیفات دي. لہذا خبر دا ده چې پښتنو مرګرو موږ په ټول یو کیږو. دغه وجه دا ده زمونږ د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې هم زمونږ چې کله په 2013 کې حکومت موږ پرېښودو نو 80 ارب روپۍ زمونږ صوبه چې کومه ده مقروضه وه، 80 ارب روپۍ مقروضه وه. او امیر حیدر خان هوتي چې کله د وزیر اعلی نو 400 ارب روپۍ هغه خپل د بجلی چې کوم دی هغه د وفاق نه په وخت کې زور اغستې وي، خپل وته کې خودره یا به بجلی باندې او یا به مال پیسې راکې زما په دیلا. نو 400 ارب روپۍ د پاکستان په تاریخ پر ریکارډ کې په یو حکومت کې نه دی اغستل شوی او موږ په وخت زور باندې اغستې ځکه چې اول دلته حکومت ملاو شو. 400 ارب روپۍ موږ اغستې د بجلی په مد کې هغه چې دی نو په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی تاسو په خپل ورته کالجونه یونیورسيټیانې صرف د دې لپاره د کالجونه یونیورسيټیانې دوره په ګڼ تعداد کې جوړ کړل چې دا خلک د مسافرونو هلته دلته نه راځي چې هلته کې خپل تعلیمونه حاصل کړي او بهترین تعلیمونه هلته کې ملاويږي. خو بیا هم چې آبادی سیوا ده پاپولیشن سیوا دی او دلته دا خلک راځي بیا دلته کې روزګار نشته. نو زموږ روزګار د دې خلکو دراسه نشته. سټیل میل چې کوم دی تاسو یاد راځي تاسو تاریخ اوچت کې وګورئ سټیل میل په سواد کې مقرر شو. سټیل میل په سواد کې مقرر شو. دا چې کوم بوټو سیبو په زور واشکا زور راوړو او دلته کې په سین کې دنه چې دی سټیل میل په زور باندې په دې ځمکه باندې آباد کو. دا نه زموږ د سواد مقرر کړو. دویمه خبره چاینا چې کوم بازار دی د چین چې کوم بازار دی دا د منګوري په خار باندې دا بازار مقرر شوی. تاسو یاد راځي نن هم هغه بازار موجود دی چاینا بازار. او البته چې کوم د چین بازار ولې چې شارع قراقرم موږ ته نږدې ده. شارع قراقرم چې د 2 غنټو په مسافت باندې د سواد نږدې ده. البته چې بازار آباد شو هغه بازار د موشت زور واغس په لاهور کې د آباد. موږ صرف په بد پسې زنده‌باد مرده‌باد کړی دی. موږ صرف ټول عمر ډانډي په بد پسې راغستې دي. لس کاله زمونږ په صوبه باندې حکومت دا تیر شو 80 ارب روپۍ زمونږ صوبه مقروضه وه نن 977 ارب روپۍ زمونږ صوبه مقروضه ده. لس کاله د دې خلکو د لاسه مقروضه ده. د پنجاب نه به یو سړی راشي لس کاله په ما باندې حکمراني وکړي هغه به ما څه ګټه راوړي. دا ستاسو د رحمان الله بهي دیره ده چې دا دیره رحمان الله بهي یو سړي له به کرایه ورکړي نو په دې دیره باندې به د رحمان الله بهي زړه دردېږي کو دا کم کرایهدار چې دی هغه به زړه دردېږي. رحمان الله بهي به دردېږي ځکه چې دا خاوره د ځمکه دا کور دا د رحمان الله بهي دی. هغه به هر 3 میاشتې بعد 2 میاشتې بعد خپل د کور وزټ کوي دا دیره چې چاله په کرایه ورکړي دا به ګوري چې یاره په دې کې دنه سزا کې سورې مورې خو نه دی کړی څه مات کړي خو یې نه دي سټایل خو نه دي مات کړي سزا خو نه ده مات کړې د دروازه خو نه ده ماته کړې ځکه د ځمکه د ده داسې د ځمکه چې کوم ده دا زمونږ ده. موږ نېشنلیان د هغه خاورې دعوېدار یو. نو چې موږ د خپلې صوبې خپل خاورې د ګټې خبر ونه کړو بل یو سړی هم موږ نه راځي. هغه صرف او صرف زمونږ چې کوم آمدن دی کم چې کم زمونږ زراعت دي کم چې مراعات دي کم چې زمونږ معیشت دی صرف هغې باندې د حملې لپاره راځي. 977 ارب روپۍ دا په نن چې صوبه مقروضه دا په څه وجه مقروضه ده. دویمه خبره دا ده چې نن نه 3 ورځې زړه خبر ده ته کومه ډېر لرې نه 3 ورځې زړه خبر ده. پېښور میټرو بس د دیوالیپن په وجه باندې بند شو. صوبه دومره مقروضه ده. تنخواګانې خپل پولیس ته نشي ورکولی خپل سرکاري نوکرانو له تنخواګانې هغې نشي ورکولی. زمونږ صوبه زمونږ مد دې حد ته راورسېدو. صرف د دې خلکو دراسه ټول عمر بل سړي خوړلې ده د زمونږ یو سړي وخوړله نو بس موږ ته په سترګو کې ازغی دی. دویمه خبره ملګرو په ټي وي باندې سهار ماښام دې خلک د کرپشن په نوم باندې د یو بل نه جامې ووښکړي د یو بل نه د کرپشن په نوم باندې جامې ووښکړي. ما ته یو د عوامي نیشنل پارټۍ لیډر وښایه چې سهار ماښام په ټي وي یادي یو داسې لیډر زموږ شته اسفندیار ولی خان الله دې ولا ژوند ورکړي تر نن تاریخه پورې د 15 اروپو په هغه باندې کرپشن نشته. کله چې د تحریک انصاف حکومت راغی دا زه د اسټیبلیشمنټ بیورو خبره کوم دا د اف آی ای د ډایرکټر خبره کوم چې کله دا حکومت راغی موږ اسټیبلیشمنټ ملیشیا ته او دوبۍ ته ولېږلو. ملیشیا ته او دوبۍ ته ولېږلو. موږ د ملیشیا او د دوبۍ په ویزټ باندې 7 ارب روپۍ 7 کروڑ روپۍ چې کوم دی صرف د هغې په ویزټ باندې چې کوم هوټل کې موږ کوم چې ټیم مخصوص شوی
موږ په مختلف هوټلو کې پاتې کېدو 7 سے 10 ارب روپۍ چې دی موږ هغه خرابې کړلې خو موږ د اسفندیار ولی خان نه پراپرټي معلومه کړله نه ځای معلوم کړو او نه په دوبۍ کې ورسره ځای معلوم کړو نو موږ د خپل په لیډرانو باندې فخر پکار دی که عبدالولي خان دی که ولي خان دی الله دې وبخي سره د خاورو په هغه د 500 روپو کرپشن نه دی ثابت خو بیا موږ ته مشرانو ته زموږ پښتنو ته پښتون سره سپک دی که اسفندیار ولی خان دی د 500 روپو کرپشن پې نه دی ثابت د هغې په باوجود موږ ته پښتنو ته سپک دی باچا خان چې کوم دی د هغه ټول عمر ټول ژوند د پښتنو دپاره هغه برباد کړو 33 کاله د پښتون د بچي دپاره هغه خپل جیل 33 کاله زما 15 کاله عمر دی او 33 کاله زما د ژوند نه وباسه نو زما ژوند څه پاتې شو 33 کاله هغه چې دی خپل ژوند په جیلونو کې تېر کړو صرف د دې پښتون د بچي دپاره